کومه دعا ډیره قبلیږي؟ دعا به څنګه قبلیږي الله ته؟ او چې ډایرکټ پکې ټیم نی هغه څنګه قبلیږي؟ او کوم ذکر مونږ ذکرونه کوو الله الله کوو ټول عمر ذکرونه کوو نه قبلیږي. تاسو ته نن د ذکر د قبلېدو خبره کوم چې داسې ذکر بني چې هغه به نه قبلیږي، او د دعا طریقه هم درته ښیم چې داسې دعا به چې نه به قبلیږي، رد کېږي به نه انشاءالله، چې تاسو لاسونه الله ته اوچت کې رد کېږي به نه، د هغې طریقه ښیم. د ټولو نه لومبی انسان چې ذکر کوي نو هر ذکر نه مخکې او وروستو درود شریف کم از کم 3 کرته ویل پکار دی، ځکه چې الله فرمایي قرآن کې چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی. یو ذکر داسې دی چې هغه الله هم کوي او هغه دا درود شریف دی په خپل پیغمبر باندې. نو بیا درود شریف داسې ذکر دی الله وی که دا د حیوان د پلیت سړي د کافر د خولې نه د زناکار د خولې نه د شرابي د خولې نه وځي دی کې وقت نشته ډایرکټ بره عرش ته را رسیږي. د ما محترم نو هر ذکر چې ته کې د هغې نه مخکې 3 پیرې درود شریف او د هغې نه وروستو 3 پیرې درود شریف، نو دا ذکر د درود شریف په لیپاپه کې بند شي. او ما وی درود شریف رد کېږي نه، نو چې د درود شریف په لیپاپه کې دې بند که نو چې لیپاپه بره رسي نو هغه خط پم پکې ورته رسېږي چې هغه د مونږ ذکر دی. د بام نه راځي او مخکې به حدیث کې تاسو ته راشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. الله تبارک وتعالی ته د دعا نه عزتمن شی په مخ ته ځمکه نشته په عباداتو کې. د هغې وجه دا ده چې په دعا کې حقارت ته ځان سپکول دي. لکه که تاسو وګورئ په مخ ته ځمکه پریوتی کار په انسانانو کې چې د دې نه پریوتی کار بل نی هغه سوال کول دي چې انسان بل انسان ته لاس ونیسي داسې مونږ وایي بس دا سړی پریوتی د ده نه نور پریوتی کار نه کېږي بس، او که پریوتی کار د دې نه نور وی نو هغه خپل ځان بربنډول دي او خپل جسم خرڅول دي. بیا نو دا دعا چې دا په دې کې انسان الله تبارک وتعالی ته لاسونه نیسي داسې چې الله څنګه چې انسان بل انسان نه سوال کوي د خدای په رضا باندې راکړه، نو د انسان هم ترس راځي. بعض انسانان یې ترس یې ډېر راځي، او اکثر زمونږ یو ملګری دی د درس کې ناست دي یا به ناست دي یا نه، نو مینالم بیا خلک خفه کېږي. ما اورېدلي دي وي د هغه ګیراج ته د روضې په سوونو سوالګر راځي خو بېنوا یې نه لیږي. دا ما اورېدلي دي په خپله، او ما ته د هغه د سخافت هم ده، ډېر سخي سړی دی، د عمر دی پلار دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې په مخ ته ځمکه باندې الله ته دعا ولې خوښېږي؟ د هغې یوه وجه ده چې ما درته ووې. او بیا کومه دعا ډیره قبلیږي؟ دعا به څنګه قبلیږي الله ته؟ او چې ډایرکټ پکې ټیم نی هغه څنګه قبلیږي؟ او کوم ذکر مونږ ذکرونه کوو الله الله کوو ټول عمر ذکرونه کوو نه قبلیږي. تاسو ته نن د ذکر د قبلېدو خبره کوم چې داسې ذکر بني چې هغه به نه قبلیږي، او د دعا طریقه هم درته ښیم چې داسې دعا به چې نه به قبلیږي، رد کېږي به نه انشاءالله، چې تاسو لاسونه الله ته اوچت کې رد کېږي به نه، د هغې طریقه ښیم. د ټولو نه لومبی انسان چې ذکر کوي نو هر ذکر نه مخکې او وروستو درود شریف کم از کم 3 کرته ویل پکار دی، ځکه چې الله فرمایي قرآن کې چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی. یو ذکر داسې دی چې هغه الله هم کوي او هغه دا درود شریف دی په خپل پیغمبر باندې. نو بیا درود شریف داسې ذکر دی الله وی که دا د حیوان د پلیت سړي د کافر د خولې نه د زناکار د خولې نه د شرابي د خولې نه وځي دی کې وقت نشته ډایرکټ بره عرش ته را رسیږي. د ما محترم نو هر ذکر چې ته کې د هغې نه مخکې 3 پیرې درود شریف او د هغې نه وروستو 3 پیرې درود شریف، نو دا ذکر د درود شریف په لیپاپه کې بند شي. او ما وی درود شریف رد کېږي نه، نو چې د درود شریف په لیپاپه کې دې بند که نو چې لیپاپه بره رسي نو هغه خط پم پکې ورته رسېږي چې هغه د مونږ ذکر دی. د ما محترم
ان شاء الله رب نه امید کوم د هر ذکر نه مخکې ته چې هر ذکر کې مخکې ته وایا او د دعا خبرم کوم دعا چې کې لاسم اوچته اول ته مخکې درود شریف وایا او چې په مخ له پراخ کې بیا هم ته درود شریف وایا دا دعا نقب دا دعا درت کېدونه الله نه بندي زمام دا بستا دعا نه رد کیږي ښه بعد خلک ویری چې دعا کومه طریقه نه راځي دعا طریقه را نه راځي څنګه به دعا کوم نو ما مخکې د دعا طریقه خولې وه چې په دعا کې لاس اوچت کړي نو اول به د الله صفات ذکر کړي الله ته خو ډېر لوی الله ته ډېر کریم الله ته ډېر رحیم الله ته ډېر لوی ذات الله دا ټوله دنیا ستا ته محتاج ده الله زم تا ته محتاج یم دا چې ووې بیا به د خپل ځان پلیتي او مذمت بیان کړي الله زه خو ډېر کمزور یم الله زه خو ډېر ګناهګار یم الله زه خو ډېر پرېوتی یم او قرآن کې بیا نبی علیه السلام حدیث ته فرمایي نبی علیه السلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله چا چې الله ته ځان ښکته وغورځو ذلیل یې که ورته نو الله وی رفعه الله تر عرشه پورې اوچتم ومن تکبر وضعه الله او چا ماته معمولي غوندې تکبر مخکاته که د عرش نه به یې لاندې راغورځوم لکه شیطان یې چې راغورځوم نو د دعا قبلېدو لویه دغه ده الله ته به خپل ګناهونه پیش کړي الله زه ډېر کمزور یم الله زه ډېر فاسق فاجق او ګناهګار یم الله زما د اعمالو خو تا ته پته لګېږي زما د خلوت هم تا ته پته لګېږي چې په پټه کوم ګناهونه کوم او په ښکاره هم تا ته پته لګېږي خو الله ماف کېدو والا بل ذات نشته الله وایي دا الفاظ ما ته داسې خوښېږي ستا دا الفاظ وتل ډایرکټ د عرش سره ټکراویږي زما محترم خو موږ تاسو له د دعا طریقه نه راځي او بیا چې څه غواړې الله بس دغه شی غواړم نو الله به ورکوي دا د دعا طریقه شوه او نبی علیه السلام وفرمایل چې څنګه دعا قبلیږي داسې د مسلمان خیریم قبلیږي زما محترم وګورئ دا یو خبره کومه هغه بلغم بن باعور یو بزرگ انسانو تاسو به واقعا ټولو اورېدلي بلغم بن باعوره د داسې سړی و چې مستجاب الدعواتو دعا به قبلېده نو خلق د موسی علیه السلام نه تنگ شو قسم قسم حربې به ورته جوړولې نو موسی علیه السلام ته دا بلغم بن باعوره له په ګېډو دینارونه وغورځول په بوجو وایي د موسی علیه السلام ته خیرې وکړه اوس پیغمبر ته خیرې کولې هغه یې لکه نشم کولی ګوره پیغمبر دی وایي نه وکړه ورته جي بس چې هغه دغه کو خیرې لاس اوچت که چې کومې خیرې به موسی علیه السلام ته کولې او په ده الټه کېدی الله برباد نو ما ووایي چې څنګه دعا قبلېږي داسې خیریم قبلیږي او دغه موسی علیه السلام ما وی انبیاو بزرګانو عالمانو امامانو ته ډېر تکالیف وي د ټولو نه مخکې تکالیف خو امام سړي ته د مقتدیانو نه چې اکثر ورپسې مقتدیان مونځونه هم کوي او خبرې هم ورپسې کوي دا ډېر لعنتي انساني ښه په مخ ته ځمکه او دغه رنګې یو پیغمبر ته او هم پیغمبر پسې ولاړي هلکه د پیغمبر په سب کې ولاړي او بار ورپسې خبرې کوي نو الله وی دا ډېر لعنتي انسان دی نو داسې چې کوم سړی امام سره ناست دي په مخامخ ورپسې مونځونه کوي او بار ورپسې خبرې کوي په مخ ته دنه انسان ملعون او لعنتي انسان نشته زما محترم الله دې موږ د دې نه وساتي او بل څه ونه کړي ځان د دعا نه محرومه کړي کومې دعاګانې چې انسان کوي هغې نه بس محرومه شي نور څه ونه شي او ځان مردود کړي زما محترم نو خبره مې کو دې موسی علیه السلام نه قارون ته تنګ شه قارون د موسی علیه السلام د تره زوی دا یو خبره کوم بس یوې زنانه له پیسې ورکړې وایي په دې موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوه پاسه په ډک مجلس کې چې دی په منبر کښېني تقریر کوي وایي راپاسه د ما سره بدعملي کړې ده بس هغه هم زنانه وه او پیسو ته څوک ټینګېږي زما محترم انشاءالله آینده جمعه به په دې باندې تاسو ته تفصیلي بحث کوم چې د داسې علماو به څنګه حالي او زموږ به ډېر بد حشري دا نبی علیه السلام مبارک حدیث دی نو خبره مې دې پورې کوله پیسو ته څوک ټینګېږي نن پټکي خرج شو نن د پیغمبر وارثان خو نه دي هغه خرج شو زما محترم د دین دپاره وایي هغه زنانه له پیسې ورکړې موسی علیه السلام ډېر جلالي انسان و د هغه جذبه یو د پیغمبر روب ډېر زیاتي وایي چې کله په منبر باندې کېناسته او بیان یې کو دغه زنانه لږه غوندې نیمه پاسېده بیا کېناسته بیا نیمه غوندې پاسېده بیا کېناسته منافقانو به ورته پاسه کنه وایي اخره کې دا زنانه ودرېده او ټوله داسې ګړبېده موسی علیه السلام ورته وی ولې څه دغه دی هغه ټوله رپېده موسی علیه السلام پوه شي چې دا د ما د تره زوی سازش دی قارون ځکه قارون له الله ډېر مال ورکړی
او دومره مال یې ورکړی چې د هغه د مال انتها نه و زما محترم ورته پته نه لګېده دومره مال چې هغه د خپل مال د شماري ورته پته نه لګېده چې څومره بې حسابه بې کتابه مال الله ورکړی چې موسی علیه السلام به راغی چې دې کې یتیمانو فقیرانو مسکینانو له زکات ورکړه وایي نه دا خو ما په خپله ګټلې دی داسې خلک اوس هم شته نو الله ورته وی الله ورته ته ما سره دا خبره کوي چې په خپله یې ګټې تا څه کړي دي موسی علیه السلام دا خبره کومه وی هغه زنانه چې پاسېده موسی علیه السلام وایه څه چل دی زنانه ورته وی د الله رسوله دې قارون ستا د تر زوی ماله پیسې راکړي دي چې په ډک مجلس کې په موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوه چې د ما سره بدعملي کړې ده موسی علیه السلام ډېر خفه شه چې الله زه څه دپاره لګېږم الله زه خو د دې د خیر دپاره لګیم نن د ښځې له پیسې ورکړي دي زما د بدنامۍ دپاره الله ما ذلیله کوي او ما باندې تهمت د زنا نه لګي راغې قارون ته وی دا کار دې کړی دی هغه ورته وړه رانه تر دې پورې الله ورته وی رایښ که بس نور نشم برداشت کولی وایي ځمکې ته الله امر وکړه ویش ډول او په ښکته باندې راښکله او دا قارون ورته آواز وکړه وایي موسی هغه اوښته پیغمبر نه که نه وایي زما مال ته دې اړولې ده موسی علیه السلام ورته وی روړی ده د ټول مال په سر کې ورته مال یې ورته په سر کې چغې ورته والې موسی پرېمې ده موسی پرېمې ده چغې ورته والې تر دې چې د مرۍ ډوب که چغې والې الله ډوبې که ډېرې بې عزته کړم الله ډېرې ذلیل کړم ډوبې که چې په ښکته لاړه الله ورته آواز وکړه موسی په زړه کې د رحم نشته که ما ته قسم دی ستا په دې باندې یو چغه والې وه قسم دی چې ما معاف کړې و د ځمکې نه مې واپس رسېږي د الله دومره رحیم ذات دی ما ووی چې خیرې قبلیږي دعا قبلیږي نو دغه رنګې د مؤمن خیرې هم قبلیږي زما محترمو د انسان چې څومره د دعا به دغه نه کوي خو د انسان د خیرونه به ډېر ځان ساتي یاره څوک راته خیري ونه کړي د مسلمان زړه ازار نشي او که د مسلمان زړه ازار شه الله وایي دا بیت الله شریف چې زما کور دی ونړوه دغه که ماتې کا لیکن د یو مسلمان زړه که د مات که په دې ډېر خفه کېږي د بیت الله په ماتېدو نه خفه کېږم د مسلمان د زړه په ماتېدو باندې ډېر خفه کېږم د ما محترمو نن الله دې معافي وکړي مونږ څه کوو قسم دی مونږ څه کوو مونږ خپل دغه ته وګورو زمونږ پیغمبر چې زمونږ دپاره کومې دعاګانې کړې وې نبي علیه السلام هغه دعاګانې مونږ ته نه قبلیږي د هغې وجه څه ده مونږ د پیغمبر سره مشابهت نشته موسی علیه السلام چې کله خیرې وکړې فرعون ته او فرعون الله په دریاب کې ډوب کړ نو د فرعون ځان سره یو کس ساتلی و هغه بعینه د موسی علیه السلام په شانتې و نو چې کله به موسی علیه السلام ته غوسه شو نو هغه موسی علیه السلام په شان شبهه کس جوړه کړې وه راپاپسې هغه ته به یې کنځله به وکړه ویناګانې به هم کړه په چپړه به یې په دې سر سره م لکه موږ چې اوس چاته غوسه یو که نه یو سړی عمران خان ته غوسه دی نو د هغه پتله په بازار کې جوړه کړي په چپړه مو یو بې سوځوي داسې د موسی علیه السلام یو مشابه کس پیدا کړو چې موسی علیه السلام خو پیغمبر اوسې پې نه رسېده نو هغه به یې په دې چپړه په دا سر باندې و د هغې به یې تنخوا ورکوله ذلیله به یې کړ وی الله چې فرعون ټول غرق کړه نو دغه سړی پکې را روان دی وی موسی علیه السلام چې وکتل الله ده خو زما د ذلت دپاره پیسې اخیستې دي ډېرې څنګه بچ کړی دی اوس خبره کوم د ما الله دې خو به دې مخکې غرق کړی و زما رب ورته وفرمایل موسی ته د غرقېدو خبره کې قسم دې زه څنګه غرقم دا زما د محبوب په شان ځان جوړ کړی دی او څوک چې زما د محبوب په شان ځان جوړ کړي قسم دې د جهنم اور مې پې حرام کړی دی زما دې څنګه سوځولی شم نن موته باندې که د پیغمبر دعاګانې نه لګي د هغې وجه دا ده چې موږ د پیغمبر په شان ځان نه دی جوړ کړی ته د پیغمبر په شان ځان جوړ کا الله ته دا خوښېږي او د پیغمبر دعاګانې هم په تا باندې لګي الله دې د پیغمبر د نبي علیه السلام مبارک دعاګانې د په حق کې قبولې کړي ټول وایي حدیث ته غوږ کېدی ان اسرع الدعاء بېشکه ډېره په جلدۍ سره دعا اجابتا په اعتبار د قبلېدو سره دعوت غائب دعا د غائب ده لغائب د غائب سړي دپاره معنی یو مسلمان چې په غیبوبت په پټه باندې بل مسلمان ته دعا کوي الله وایي دا ډېره زر قبلیږي ښه یو بل ته په پټې دعاګانې کوي بیا آینده چې ته دغه راغې انشاءالله د دعا متعلق نو زه به وایم چې دعا د انسان قبلیږي او الله په دې باندې یو دوه درې انعامات ورکوي هغه به انشاءالله بل درس کې وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین
اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت او شفقت او الفت محبت باندې خدای وګوره. دا ستا رضا راغلي دي خدای، ستا درد راغلي دي، ستا چوکټ راغلي دي، ستا دربار ته راغلي دي. الله په زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي. چا باندې څه قسم پریشانې دي، مصیبتونه دي، دردونه دي، بیماری دي، خدای په خپل د قدرت ختم کړي. الله په دا مجلس کې خدای څوک قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه خدای اوساتي. یو مرګري یو بابا د دعا د لپاره التجا کړي د خدای یو کس ته پریشانی دي الله پریشانی په خپل د قدرت باندې ختم کړي. الله دا درس ته د مجلس لپاره د جنت ته دنه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي. الله د دې درس او کتاب په برکت باندې خدایا دا مجموع دا مجلس خدای د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو قچرو هسپتالونو نه خدای اوساتي. د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع خدای د رزق تنظیم خدای د اسمان نه وکي. الله د رزق تنظیم خدای د اسمان نه وکي او په وخت ځن کدرم دا کنیو په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.